راځئ یو ځل ټول په شریک را سره درود شریف ووایي او بیا د هغې نه وروسته د درود شریف په باره کې یو ډېره ناشنا او ډېر د کمال نه ډکه واقعه د سره شریکوم، بیا به هغه په شریکه باندې واورو. اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. القول البدیع کې امام سخاوي رحمه الله ذکر کوي نیک اعمال خو ډېر زیات دي، خو د درود شریف پکې یو ځانګړی حیثیت لري. او تفسیر روح البیان کې علامه اسماعیل حقی صاحب هم ذکر کوي چې حضرت سفیان ثوری رضی الله تعالی عنہ یو پیرا حج لتلو، نو د مبارک فرمایي په خپل باندې چې ما په حج کې یو ځوان ولیده، او هغه ځوان چې وو هغه چې به کله هم قدم به پورته کوو نو هغه به درود شریف وایي، یرفع قدما الا وهو يصلي على النبي صلی الله علیه وسلم، چې قدم به پورته کوو په نبی علیه الصلوة والسلام باندې به درود شریف وایي. ما یو ځل راونی یو اومې ورته وی چې تا تسبیح پرېښودی دی، تهلیل دی پرېښودی دی، په حج کې خو د هر یو ځای ځان له ذکر و اذکار یو، ته په هر ځای کې درود شریف وایي، هر ځای کې درود شریف وایي، دا ولې تا سره په دې باندې څه موجود دي، څه دلیل در سره دی که دا ولې ته په هر ځای کې درود شریف وایي؟ نو هغه راته ووایي چې من انت، ته څوک یې؟ ما ورته وی چې انا سفیان ثوری، زه سفیان ثوری یم. ما ته وی چې ته هغه لوی محدث سفیان ثوری وی، که ته هغه نه وی بیا د ته ما دا واقعه نه وي، خو لیکن ته په دې خبرو باندې پوهېږې، زه ته خپله واقعه ویم. او خبره دا ده چې زه د خپل پلار سره حج له را روان وم، او زما پلار په یو ځمکه کې هغه بیمار شو په سفر په دوران کې، او هلته وفات شو. نو چې ما د پلار مخ ته وکتل نو پلار دا مخ مې تک تور شو او ګېډه یې راوپړسېده. نو زه ډېر زیات غمجن شوم او ما وی چې انا لله و انا الیه راجعون، چې اوس په دې ځای کې یو دا پلار چاته ښودلی هم نه شم چې داسې یو کیفیت پرې راغلی دی، داسې ناشنا. بس څادر مې راواغستو، په پلار باندې مې له پاسه ور واچو او داسې خفه ورته ناست یم. په غلبتني عینایه، زما په دې سترګو باندې یو غلبه راغلی او بس وده شوم، او په دې کې ګورم یو سړی راغی، خو څنګه سړی دی؟ داسې سړی راغی چې لم ارا اجمل منه وجها، ما چرته هم داسې ښایسته مخ والا سړی چرته نه اورېدلی، داسې ښایسته جمال والا ولا اطیب ریحا او داسې ښایسته خوشبویي والا انسان چرته ما نه اورېدلی. زما د پلار د دې لاش خواته رانږدې شو او څادر یې ته لرې که، زما د پلار په مخ باندې لاس راښکودو، په ګېډه باندې لاس راښکودو. زما د پلار هغه مخ چې و هغه بالکل صفا شو، صفا سوتره، سپوږمۍ نه سپین، او ګېډه بالکل نارمل شو، په خپل عامه طریقه باندې او نارمل طریقې سره برابر شو. بیا چې کله دا سړی داسې روان شو نو ما د څادر نه ونیو، ما ورته وی چې یا سیدي بالذي ارسلک الی ابي رحمة فی ارض، ای زما سرداره، زما سره احسان کوونکې ته څوک یې؟ دومره عظیم احسان دې په ما باندې وکړو چې هغه د بیانولو نه دی، ته یې څوک زما سره احسان کوونکې؟ وی ما ته وی چې ته ما نه پېژنې؟ انا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه محمد علیه السلام یم، زه ستا پیغمبر یم کنه، زه محمد رسول الله یم صلی الله علیه وسلم. او ستا دا پلار چې و دا ډېر ګناهګار و. په بل روایت کې راځي چې سود یې کوو کنه، د سود د وجې، ګوره سود ډېر یو ناکاره عمل دی. نو سود یې کوو، دا ګېډې پړسېدلې وه، خو لیکن په ده کې یو عمل دا و چې په ما باندې به درود شریف ډېر زیات وي، درود شریف به په ما باندې زیات وي. چې کله وفات شو ما د فرشتو هغه حال راورسوو چې ستا هغه امتي وفات شوی دی چې په تا باندې به زیات درود شریف وي او په هغه باندې دا کیفیت راغلی دی. نو زه راغلم او د دغه درود شریف په برکت باندې خپل د دې عاشق نه مې دا تکلیف لرېږه. سبحان الله، څومره عظیم عمل دی درود شریف، څومره برکتناک عمل دی درود شریف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما ستاسو کې به د ټول نه زیات نږدې ما ته د قیامت په ورځ باندې هغه انسان وي چې په ما باندې د څوک زیات درود شریف وایي. نو ټول یو ځل بیا په نبی علیه الصلوة والسلام باندې درود شریف وایي او کوشش کوئ چې د ټول نه زیات عمل چې تاسو کوئ نو هغه درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم صلاة دائمة بدوام ملک الله.